موږ موجود یو د انجمن تاجران چیرمن شوکت لالا سره د پیپل منډې د صدارت نه دوی مستعفي کېدو اعلان وکړ نن په ډېر جذبې سره او ډېر دغه سره چې کوم دین د دوی هغه استعفا چې کوم پیپل منډې نه دوی ورکوله هغه ډېره زبردست طریقې سره منو شوه او مکمل د دوی د پیپل منډې کیبنټ چې دی نو هغه هم مات شو. دې حوالې سره به دوی سره خبرې کوو چې د ستاسو دکانداران ورپسې ډېر زیات خفه هم دي، بعضې دکانداران خو پکې هم جړل، نو دې سره به خبرې کوو او د دې خبرې معلومات به د دوی نه کوو چې دا دوی څنګه دا سوچ وکړه چې دوی استعفا پیپل منډې بازار نه ورکړه. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. چې بخیر څنګه چې وکړې شو ډېر زبردست طریقې سره ستاسو د استعفا تقریب منو شو ان شاء الله تاسو ډېر ښکلې طریقې سره چې کوم یو عزت درکړی شوی و ستاسو خپل عزت و خو بیا هم تاسو له څنګه سوچ راغی تاسو ولې د دې استعفا ورکړه؟ اصل کې بچې مې عزت ذلت دا د الله تعالی په لاس کې دی. زه د عجز سړي زوی یم. الله تعالی 45 سال مخکې چې کوم عزت ورکړو 40-45 سال بعد زما یو خواهش شو چېرې څه مسله به راغله نو ما به دوی ته وی چېرې یو 10 کسان په 1200 کسانو کې راپاسې چېرې د شوکت ته استعفا ورکړي زه به ورکړم، یا زما مقابله کې چې زه 100 ووټه والم 10 ووټه یې څوک والي زه به هغه ته ګلونه واچوم. خو دا زه عاجزۍ سره وایم چې الله تعالی دې زما د غون د پیپل منډۍ دکاندارانو سره ښه وکړي. دا ټول زما بچي دي، اولاد مې دي، دوی زما ډېره حیا کړې ده. او نن چې ما استعفا ورکوله درېیمه ورځ د دوی باندې بوی لګېدلی دی، نو څوک جاړي څوک خفه دي څوک نه دي راغلی. بهرحال بچې زما د ژوند یو اصول دی، د ژوند اصولو سره به چلېږو. عروج ته یو سړی لاړ شي دا الله تعالی په فضل کېږي. نو ګریوان نه ونیولی شم، ویښتو نه ونیولی شم، او صدر یې جوړ کړم مشرانو. او د الله تعالی فضل سره 1200 دکانداران د الله په کرم سره جاړي او خفه دي او نه مني. نو همداسې په عروج سره په عاجزۍ سره استعفا ورکول ښیي. دا یو روایات زه جوړوم اوسه پورې چې کوم زموږ څه مشران په حق رسېدلي نو په دغه دو باندې هغوی په مړه شي او څه داسې چې هغوی ته حیات اعلانونه کړي دي. نو دا یو نوی روایت قایمومه قیادت پې تیار کړی دی، فیصلې دوی خپلې دي او انشاءالله زما کامل یقین دی انشاءالله چې اتفاق او اتحاد سره به زموږ دغې بچو نه نوې قیادت په راځي او به داسې رسي انشاءالله. الله تعالی چې تاسو له کوم عزت او کوم مقام درکړی دی نو داسې چې د هر یو بازار ورکوټې نه ورکوټې څه دري خو هغوی ته چې داسې صدارت میلو شي هغوی بیا وایي چې زه د دې ځای نه اخوا نه شم او تاسو په خپله باندې استعفا ورکړه. بدقسمتي د بچې د دې زما د استعفا یو وجه دا هم ده چې یو بد روایتونه خو جوړ شوي تا حیات صدر دی الیکشن نه کېږي دغه نه کېږي. بدقسمتۍ سره ما سره چې الیکشن نه کولو او زه دا نه یم چې په بازارونو کې الیکشن ډېر آیډیل شی دی، خو دا روایت مې ماتول مې چې دا هم زه مات کړم. الله تعالی په فضل سره دې ټایم کې سینیر موسټ یو څو د تاجرانو لیډرشپ کې که زه یم نو اجازه سره وایم. نو دا روایت مې د الله تعالی په فضل جوړ کړی ما چې بلا مقابله راغلم او غون د پیپل منډۍ مشران سپینګیري زما د نیکه پسې کسانو هغوی ما پسې او د الله تعالی په فضل و کرم سره تاسو ګواه یې چمک کرنګ شان سره مې استعفا ورکړه. نو زه ایله لرم چې دا زما بچي چې کوم نور په ډسټرکټ پېښور کې په پوره صوبه کې مختلف عهدو باندې دي یو روایت دی جوړ کړي نوې خلک دې پرېږدي نوې قیادت ته راشي چې لږ پازیټیو روح زموږ د انجمن تاجرانو او تاجرانو تنظیمونه جوړ شي. تاسو چې کله د پیپل منډۍ د صدارت نه د استعفا کېدو اعلان وکړ تاسو سره چې کوم موجوده کیبنټ و په هغې کې خو به تاسو ته چا مخالفت نه کړی؟ بچې مې ته زما اولاد یې ټولو ویلې چې بهی غونډ کابینټ مات که خو ستا استعفا مونږ قطعا نه قبلو. نو هغوی له بیا ما تاسو نه څه پرده په دې د ستاسو ټي وي شیشې په چینل باندې دا ویل مناسب نه دی، خو زه به وایم ما د الله تعالی د کور د خلک زه اوس د عمرې نه رالم ما د هغې واسطه ورکړې ده چې بچې په دې باندې مجبوره خدمت ته حضور ورستورم د انجمن تاجران ډسټرکټ پېښور چیرمین یم چیمبر کې د الله تعالی فضل زموږ د ګروپ کردار دی خدمت په زه کوم
خو دا روایت ماتوب چې وایي دا زموږ ته حیات سره نو بیا چې بعد کې وي خور به در باندې اړو بیا به زموږ نه ته ځې نو مې خور را باندې ولړوی همداسې په چت باندې مې فارغ کې چې لږ نوې روایت جوړ شي بچي چا مخالفت نه دی کړی اجي کتونکو څنګه چې تاسو وکتې شو چې د شوکت لالا کوم استعفا به هم یو داسې جذبې سره د هغوی مینوالو منع وکړه چې د هغې دا هغوی له هم ورکول پکار دي کیمرمین توفیل احمد سره رڼا ګل پیام خیبر پیښور